الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اکثرنا د شب برات د فضایلو په باره کې پوښتنې کوي، نو په دې کې ښه تحقیق هغه دی چې مفتي تقي عثماني رحمه الله ذکر کړی دی. خلاصه یې 15 مسائل دي. اوله مسئله دا ده چې د شب برات د شپې فضیلت ثابت دی. دویمه دا ده چې په دې شپه کې د عبادت خصوصي اهتمام ثابت دی. دریمه مسئله دا ده چې په دې شپه کې د عبادت کومه خاصه طریقه مقرره نه ده. څلورمه دا چې په دې شپه کې مقبرې ته تللی شي او که نه. او څلورمه بیا پنځمه ده چې د 15 د شعبان د روژې څه حکم دی. نو اوله مسئله د شب برات د شپې فضیلت دا ګوره په احادیثو کې ثابت دی. د شب برات د فضیلت په باره کې د 10 صحابو نه احادیث روایت شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شپې فضیلت بیان کړی دی. په دې کې بعض احادیث سندن ضعیف دي، لیکن د تعدد د طرق له وجې نه دا احادیث د حسن لغیره مرتبې ته رسیږي. لہذا د دې شپې فضیلت په حسن لغیره حدیث باندې ثابت دی. نو دا خبره غلطه ده چې بعضی وایي چې د دې شپې فضیلت نه دی ثابت. دویمه مسئله، په دې شپه کې د عبادت خصوصي اهتمام هم ثابت دی. امت مسلمه د صحابو د تابعینو د زمانې نه تر ننه پورې په دې شپه کې د عبادت خصوصي اهتمام کوي. لہذا په دې شپه کې د عبادت خصوصي اهتمام کول ثابت دی، بدعت نه دی. دریمه مسئله، د عبادت کومه خاصه طریقه په دې شپه کې مقرره نه ده. په دې شپه کې د عبادت دپاره کومه خاصه طریقه نه ده مقرره. مثلا دا پکې نشته چې دا بعضې خلک وایي چې په اول رکعت کې به فلان صورت دومره کرتې لولې او په دویم رکعت کې به فلان صورت دومره کرتې لولې، بلکې په دې شپه کې عبادت نفلي عبادت دی. د چا چې هر څومره وس وي هغومره دې وکړي. د قرآن تلاوت دی وکي، تسبیحات دی ووایي، درود شریف دی ووایي، نفلي لمونځونه دی وکي. څلورمه مسئله، په دې شپه کې مقبرې ته تلل. بعضې خلک په دې شپه کې علی الاهتمام مقبرې ته ځي. په یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپه د جنت البقیع مقبرې ته لاړو. خو ګورئ کوم عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کومه درجه کې ثابت وي، نو په همغه درجه کې ساتل ضروری دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ټوله زندګۍ کې صرف په یو شب برات کې مقبرې ته تللی دی. لہذا اوس هم که څوک یو ځلې نیم ځلې مقبرې ته لاړ شي نو صحیح دی، لیکن دا خبره نه ده صحیح چې خلک په هر شب برات کې مقبرې ته ځي، د دې التزام کوي او دا د شب برات لازمی حصه ګرځوي. پنځمه مسئله، د شب برات پسې چې کومه ورځ ده 15 د شعبان ورته وایي، د دې روژه په دې باره کې ګورې ورونو صرف یو حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. کله چې د شعبان د 15 شپه شي نو د شپې قیام وکئ او د ورځې روژه ونیسئ. الله پاک بلا کیف په دې شپه کې اسمان د دنیا ته راځي او داسې آواز کوي چې آیا څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه ورته بخښنه وکړم؟ آیا څوک د رزق طلبونکی شته چې زه ورته رزق ورکړم؟ آیا څوک مصیبت زده شته چې زه د مصیبتونو نه خلاص کړم؟ نو دا یو حدیث کې د 15 د شعبان روژه ذکر شوې ده، لیکن دا روایت ضعیف دی. لہذا د دې کمزوري او ضعیف روایت د وجې نه د 15 د شعبان روژې ته سنت او یا مستحب ویل نه دي صحیح. البته که 15 د شعبان خو په ایام البیض کې راځي
نو چې ایام البیز هم شي او 15 د شعبان هم شي، نو بیا د 15 د شعبان روژه د دې وجې نه نیولی شئ چې دا د میاشتې په ایام البیز کې راځي. دا په خیال کې ساتئ چې د ټول شعبان د روژو فضیلت ثابت دی. د 28 او د 29 د روژو نیول نه دي پکار، او نور د دې میاشتې د هرې ورځې د روژې فضیلت ثابت دی. او خاص د دې 15 تاریخ فضیلت په یو کمزوري روایت کې راغلی دی، د هغې نه استدلال نه صحیح کیږي. خو بیا ما درته وویلې چې دلته 2 خبرې جمع کیږي. یو 15 د شعبان چې په دې کمزوري روایت کې راغلی دی، او بل ایام البیز یعنی د میاشتې د سپوږمۍ چې ډېره روښانه وي په دې ورځو کې روژه نیول ثابت دي د هرې میاشتې. نو د دې میاشتې نیول هم پروا نه لري د ایام البیز په حیثیت.